बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द अर्सलना नूहन इला कौमिही फलबिस फ़ीहिम अल्फ़ सनतिन इल्ला ख़म्सीना आमा फ़अख़ज़हुमुत तूफ़ानु वहुम ज़ालिमून फ़अंजयनाहु व अस्हाबस सफ़ीनति वजअलनाहा आयतल लिलआलमीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। दा یو ډېره لویه وقفه او لویه چوټي په دې منځ کې تېره شوه او پخوا به د طالبانو د علماو کې دا خبره به داسې چلېدله چې ایام التعطیل ایام هلاکتین، دا د چوټۍ ورځې د هلاکت ورځې دي، ځکه چې د یو طالب العلم دپاره او د عالم دپاره چې هغه د علم کار پرېږدي، نو د دې وجې نه دا د هغه دپاره یو قسم د هلاکت دی. نو د چوټۍ په ورځو کې دا د علم کار سړی پرېږدي او دا کار د علم بند شي، نو ډېره لویه خساره دیني طور او علمي طور سړي ته راشي په دې باندې. نو ډېر لویه چوټي تېره شوه. زموږ یو استاد و، موږ راغلی دا واړه واړه قرآن مجید هم ته وي او دا واړه کتابونه، سپین ږیری سړی و. هغه چې به اختر تېر شو نو سبق به یې اورم، نو چې کوم طالب له به نه ورته نو نو به یې ټک تېراوه. نو ما ورته سبق ټیک واورو، ما یې بیا هم پړک راکړ. ما ورته ویل چې ته خو ستا قانون خو دا دی چې چا له نه ورځي، ما خو تا ته سبق واورو. ویل نه هسې د دې اختر او د دې چوټۍ دا شرنګ پرنګ مې د غوږونو نه دله ایستل، نو دا دې غوږونو کې دا شرنګ پرنګ دغه شي داسې که نه، نو دا ډېره موده پس بیا دا الله رب العزت هغه مدینة العلم او د علم هغه باغچه بیا الله تعالی تیاره کړله او موږ او تاسو له الله دا توفیق راکړي چې بیا په هغې کې موږ حاضري وکړه. انشاءالله نن نه به دا څونه زموږ مدرسې دي د جماعت اسلامي مدرسې، دا تقریبا زموږ په دې صوبه کې دا 766 اندازه باندې مدرسې زموږ په نظم المدارس کې داخلي دي. د هغې ټولو نن اوس دا موږ چې کوم شروع کولی ده ټولو نن شروع کړې ده. انشاءالله دا به اوس دغسې چلیږي. نو دا موږ سورې عنکبوت کې 2 سبقونه ویلي، دا 14 او 15 نمبر آیتونه نن زموږ د سبق ابتدا ده. حالات دا دي چې دا عنکبوت مکی صورت دی، نو دا د مکې معظمې دور دی او پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم او د هغه ملګرو ته ډېر لوی تکلیف دی د کفارو او مشرکانو د لاس نه، ډېر لوی تکلیف دی او داسې تکلیف دی چې ډېر غریبانان مسلمانان هغې په جیلونو کې اچولي دي، هغې قسمه قسم عذابونه وله ورکوي. خود بلال رضی الله تعالی عنه چې یو کافر غلام دی او په هغه باندې قسمه قسم مظالم کوي، سختۍ کوي. ډېر داسې غریبانان کورونو کې مسلمانان زنانه مسلمانان سړي شهیدان هم شو، شهیدان هم کړل. انتهایی مشکل او مصیبت سره پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم او صحابه مخامخ دي. نو الله رب العزت د حضرت نوح علیه السلام قصه او واقعه سورې عنکبوت کې نازله کړه او د حضرت ابراهیم علی نبینا علیه السلام قصه او واقعه الله په دې صورت کې نازله کړه او د دې دواړو کیسو لنډ مقصد دا دی چې نبی علیه السلام او صحابو ته دې کې تسلی ورکول دي چې ته پیغمبره د نوح علیه السلام قصه او واقعه پورا ولوله او د ابراهیم علیه السلام حالت ولوله، هغې باندې کم تکلیفونه نه راغلي، هغې باندې چې کم تکلیفونه راغلي دي د هغه تکلیف لا تاسو ته نه دی راغلی.
لہذا تسلی حاصل کوي او د هغه تکلیفونو انتهایی تکلیفونو نه رستو الله هغه ظالم قوم الله تعالی تباه کړ او هغه حضرت نوح او حضرت ابراهیم د خپلو ملګرو سره الله تعالی کامیاب کړ د کس یو وخت به راشي تاسو به هم چې کله کامیابۍ دا مخ ووینئ او دا نن چې خلک ځان ته زورور وایي او د مکې معظمې دا د امن ښار یې بې امنه کړی دی او په دې کې په مسلمانانو باندې ظلم هغه لوی یو مصیبت راړولی دی دا به ستاسو مخې ته خوارزار ښکاره شي او دا وخت ډېر لرې نه دی دا وخت به زر راشي نو الله رب العزت فرمایي ولقد ارسلنا نوحا الى قومه یقینا لېږلی و موږ نوح علیه السلام خپل قوم ته فلبث فیهم الف سنة پس درنګ تیر کو او اوسېد حضرت نوح په دې خپل قوم کې الف سنة زر کاله الا 50 عاما مگر 50 نه کټ کا 50 کم نو چې د زرو نه سړی 50 کټ کی نو 950 پاتې کیږي نو 950 کاله په دې قوم کې د تبلیغ او د دعوت الى الله دا حضرت نوح علیه السلام پر قوم کې تیر کړ فاخذهم الطوفان پس اونیول دوی لرا چې کوم دی طوفان یعنی سیلاب د اوبو وهم ظالمون او حال دا دی چې دوی ظلم کوونکي لګیو فانجیناه پس خلاص کومګ دی نوح لرا واصحاب السفینه او دارنګي هغه مرګري او خاوندان د کشتۍ وجعلناها آیه للعالمین او ګرځول موږ د حادثې لرا د قصې لرا د کشتۍ لرا یو ډېره لویه نښه د پاره د مخلوقات دا دې ترجمه وه نوح علیه السلام دا د الله تعالی پیغمبر دی او دا ړومبی پیغمبر دی چې الله ځمکې ته د شرک د رد دپاره الله تعالی رالیږلی د شرک د رد دپاره الله رالیږلی دا یو ړومبنی پیغمبر دی دا د حضرت آدم علیه السلام او د نوح علیه السلام په منځ کې 1000 کاله په دې کې فاصله وه او دا حضرت نوح علیه السلام مفسرین لیکلي د خپل نوم عبدالغفار دی او دا نوح ورته په دې معنی وایي نوحه جړا ته ویل کېږي چې په دې قوم په حالت باندې بیا ډېر جړل او دې قوم به په هغه باندې قسمه قسم مظالم به کول دا یو پیغمبر دی د الله چې د شرک او د کفر د رد دپاره الله اول ځمکې ته دی رالیږلی دی د دې 9 پیړۍ تقریبا دا بالکل په توحید باندې او په دین باندې وي د شیطان نوکه نه وه لګېدلې او د شیطان چې کوم کار کو د هغې هېڅ اثر لا په چا باندې نه و شوی دا 9 پیړۍ دقسې د توحید او د دین باندې تیر شوي وکان الناس امه واحده څنګه چې قرآن کې بل ځای کې راځي دا خلک ټول یو جماعتو په توحید باندې ټول یو د توحید ډله وه دا شیس علیه السلام په دې بچو کې نیکان صالحان بچیو او هغه تقریبا قرآن کې داغي ذکر دی ود دی یعوس دی یعوق دی نصر دی دا قسم ته نیکان صالحانو نو هغې د هغه پیغمبرانو جانشینانو نو خلکو ته به وعظ او نصیحت کو خلکو ته به خیرخواهي د خلکو لټوله د خیر سبقونه به ورته ویله د الله شان دی انسان پانی دی هغه وفات شو مړ شو خلک انتهایی دلګیر شو
بدغلته ابلیس ته مکمله وشوه او ابلیس داسې د یو انسان په شکل باندې راغی او دې ته چې ولې تاسو خفه یې چې دا زمونږ علماو صلحاو د پیغمبرانو بچي وو نو موږ به چا به زړه کلک شو دین طرف ته د دین نه به دا زړه سپور شو نو بس موږ به رالو هغه ته به راوکړو وعظ نصیحت به راته وکړو بس بیا هم دین سره شوق او مینه پیدا شوه اوس به موږ چاله راځو نو هغه ابلیس ورته ویل داسې به وکړو د دې مجسمې به دله سانځې کړمه او په یو کمره کې او کوټه کې او عبادتخانه کې بیا کېدی او چې د کوم سړي زړه کلکېږي یا راځي دې ته به ګوري نو بس زړه کې به نرمي راځي او دین طرف ته به مایله کېږي دا کار یې وکړو او بیا لاړ د دې 100 کاله پټ شه دا ابلیس چې دا پوره صدۍ ختمه شوه او نوی خلک راغی نو په دب الیهم الابلیس حدیث کې راځي ابلیس ورته غلی غوندې راوښویده غلی غوندې او ورته وویلې چې خبر یې د دې مجسمو به ستاسو پلارانو نیکونو پوجې کولې او نذرانې به یې منلې او د خیر او شر او بارانونه او دا شیونه به یې په دې غوښتل د دقه ځای نه د شرک بنیاد کېښودی شو په دنیا کې نو د هغه شرک د نړولو او د ختمولو دپاره الله د پیغمبرانو سلسله شروع کړه نو لومبنی پیغمبر چې الله راولېږه نو هغه حضرت نوح علیه السلام نو خپل قوم ته راغی نو ولقد ارسلنا نوحا الى قومه یقینا لېږلی او موږ نوح علیه السلام خپل قوم ته دا د حضرت نوح علیه السلام قوم د دنیا د تمام انسانان څونه پورې چې دنیا آباده وه هغه ټول د هغه قوم ټولو ته رالېږلی شوی اوس هغه نوح علیه السلام فلبث فیهم درنګ یې تېر که اوسېده په دې خپل قوم کې الف سنة پوره 1000 کاله الا 50 عاما مگر 50 پکې کم یعنی 50 کم 1000 کاله دا حضرت نوح علیه السلام دا دعوت الی الله پیش کو او دا یې داسې پیش نه کو لکه دا موږ او تاسو د دین کار کوو چې کله هم طبیعت یې نه وي کوو چې طبیعت هم نه کوو بس او دا راته یو زیتي غوندې کار ښکاري زه چې کله کله دې باندې سوچ وکړم زه حیران شم ماشوم به یې دلته راوړېږي سبقونه به وایي موږ ورته 2 کاله 3 کاله خواري کړو بل ورځ به په مخه کړی دا زموږ یو هلک دی نه دا اوس دا راغلی چې مور یوازې ده او ورور یې چې کوم دی لاړ چېرته مزدورۍ له او دی چې کوم دی اوس راولېږي هغه مور یوازې ته دې ته سوچ وکړه که نه دې خبرو ته دا دونه زیاتي شی دی دا دین موږ دونه زیاتي کړی دی چې دې کله موږ اوزګار یو نو موږ به د دې کار کوو او چې موږ اوزګار نه یو نو بیا د دې نه اهم کارونه زموږ نور ډېر دي بس پاتې شي بیا ځکه وایي چې پوره 1000 کاله 50 کم دا پر خپل قوم کې تیر کړه او دا داسې تیر کړه چې واعلنت لهم واسررت لهم اسرارا ښکاره مې دې خلکو ته دا دعوت ورکو او پټ مې ولا دا دعوت ورکو د ورځې مې ولا ورکو د شپې مې ولا ورکو او دا یو داسې فیدرفی دعوت الی الله پیش کړی قرآن داږي ځای په ځای باندې ذکر کړی دی چې په کومه انداز باندې نوح علیه السلام کار کړی دی سړی ورته حیران شي نو 1000 کاله په قوم کې حضرت نوح تیر کړ اوس دا نوح علیه السلام ته چې پیغمبري الله تعالی ورکوله نو عام خبردار چې 40 کال باندې ټولو پیغمبرانو ته پیغمبري ملاوي او د په باره کې داسې روایت موجود دي چې په 150 یعنی 19 کاله بعد دته پیغمبري ملاوي شو او بیا دا 9.5 کاله دعوت پیش کړی دی
او دعوت چې خلکو مکمل طور مسترد کا او د نوح علیه السلام تکذیب وکړه او د نوح علیه السلام خبره ونه منله بلکې نوح علیه السلام ته د ضرر رسولو پوره کوشش یې وکړو پوره ضرر یې ورته ورسو وایي دونه به یې وو چې بېهوشه به شو دونه به یې وو او دونه پورې دا قوم بدماش او رازنان شو چې کم یو به مړ کېده نو خپل بچي بیا راوستل نوح علیه السلام مخې ته بیا کېنو چې زه خو مرمه او ګوره د دې صحیح خبره به نه منې کېده به نه منې نو چې دې حد ته ورسېدل نو حضرت نوح علیه السلام ته الله تعالی دا وویل چې نوحه دا کومو کسانو در باندې چې ایمان راوړی دی دقه دي نور ایمان نه راوړي نو حضرت نوح علیه السلام پوه شو چې دا کم قوم اوس دی په دې کې د خیر ځای نشته په دې کې هېڅ خیر نشته د دوی وجود او عدم برابر دی نو د الله رب العزت په دربار کې سوال وکړو او ویل چې ربي مظلوم فانتصر ای زما ربه زه خو مظلوم یم ما خو زیاتی وشو زما دعوت څوک نه مني فانتصر زما امداد وکړي او بل ځای کې وایي وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا اے الله پر مخ د ځمکه باندې یو کافر پرې نه دی ګوري مونږ کې داسې بزرګانې دین شته دی د دین ټیکهداران دي چې هغه کافر ته خیرې نه کړي که مونږ ورته د امریکې ته خیرې کړو نه نه وایي خیرې نه خدای دې ورته هدایت وکړي ما دا خو داسې دعا ده لکه سړی خدای دې ابلیس ته هدایت وکړي ابلیس ته الله هدایت کوي ته وایې خدای دې بوش ته دغه چې کوم دی ټرمپ ته هدایت وکړي ټرمپ هدایت نشته سر باندې خدای تندر راوغورځوي چې خلک خدای شي دا علاج دا دی چې مړ شي به دا مردار شي نو دا نوح علیه السلام ورته بددعایي وکړه او بددعایي په نتیجه کې الله تعالی په هغې باندې یو عذاب راوست او هغه عذاب د طوفان و طوفان اصل کې دا سیلاب ته وایي د جاکل ته وایي او د تور تیارې چې راشي دې ته وایي دا ټول طوفان خو دا طوفان دلته دا د اوبو طوفان د دې وجې نه نوح علیه السلام ته الله وویلې چې ته یو کشتۍ سازه کا او دی پوره تفصیل کدا قصه او واقعا تاسو ګورئ سورې هود راواړوئ سورې هود کې دا مفصل ذکر شوی الله ورته ویل کشتۍ سازه وه او زمونږ په نګرانۍ کې سازه وه هغه کشتۍ سازی دا قوم ځي راځي او خاندي پرون پیغمبر و نن ترکان شو هلکه دا کشتۍ به په هوا باندې دی ګرځئ دلته خو سیند نشته دلته خو اوبه نشته دا به دی په څه باندې ګرځئ دلته وګوره خاندي په حضرت نوح پسې د هغه په ملګرو پسې هغې ورته خاندئ خاندئ داسې وخت به راشي موږ هم په تاسو پورې وخاندو قرآن کې ذکر دي موږ هم په تاسو پورې وخاندو همدغه وجه وه چې کله سیلاب راګیر کړ که نه اوبو راګیر کړ طوفان راګیر کړ او نوح علیه السلام د خپلو ملګرو سره په کشتۍ کې بره ناست نو فاخذهم الطوفان پس ونیول دوی لره چې کوم دی طوفان یعنی سیلاب د اوبو او دا داسې سیلاب و چې په ټوله دنیا باندې راغی دا ټوله دنیا نه ده په دې باندې راغلی او په دې عربو کې زه راسې ګرځېدلی یم داسې غرونه مې لیدلي چې د هغې غرونو پرې سر کې د دې شګو ډېرې دي ډېر نو ته ووایې دا شګه هلته چا خېږولې ده
دا دې ثبوت دی چې دا سیلاب دی غونډې ثبوت هم رسېدلی ځکه چې نوح علیه السلام هغه خپل زوی ته ویلې د هغه یو زوی کنعان نوم یو هغه د مور په مذهب باندې هغه مور چې وه د قوم په مذهب باندې نو دا دواړه منافقان نو دا دواړه الله پر سیلاب کې او په دغه طوفان کې هلاک کړل نوح علیه السلام ورته ویل چې بچیه راشه زموږ سره د کشتۍ راوخیږه ولا تقم مع الکافرین کافرانو سره ملګرتیا پرېږده مه کوه ګورې هغه ویل چې زر دی چې زه به ټیکانه ونیسم غره ته یعصموني من الماء ما به د اوبو نه بچي نوح علیه السلام ورته ویل چې زه تېروځه ما لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم نه د الله د عذاب نه بچاو نشي کېدی مګر هغه څوک چې الله پرې رحم کړی او الله چې رحم کړی هم دې کشتۍ والا باندې کړی دلته راځه خو هغه ویل چې نه نو په حال بینهم الموج فکان من المغرقین قرآن وایي دا خبرې کولې او د پلار نه په یو جدا ځای کې دی او دا مشروطې مشروطې کې زه به سر ته وخېږم د اوبو نه نو هغه ویل چې د اوبو د غره په سر باندې اوم چې کوم دی د اوبو نه ته نن نشي بچ کېدلی د اوبو به هلته مخېږي ښه نو فاخذهم الطوفان ونیو دوی لره چې کوم دی هغه سیلاب او داسې سیلاب و چې تمام دنیا یې په مخه راواګېسته او وهم ظالمون حال دا دی چې دوی ظالمان دا جمله حالیه ده دا د دې وضاحت کوي چې صرف په ظلم باندې الله نیول نه کوي کله چې ظالم په ظلم باندې اصرار شروع کړي بیا دا ظالم الله نه کوي ظالم چې ظلم کوي نو الله یې لا نه نیسي خو کله چې ظالم پر ظلم باندې ډټ شي او کلک شي او په هیڅ صورت یې نه پرېږدي نو بیا الله هلاکوي نو وهم ظالمون حال داری ظالمون یعنی ویني ولو حال داری چې ظالمانو یعنی پر ظلم باندې اقصې نیغ او کلک ولاړو د نوح علیه السلام مقابله کې فانجیناه پس خلاص که موږ نوح علیه السلام و اصحاب السفینه او هغه ملګري د کشتۍ نو ملګري د کشتۍ دا څونه کسانو نو دا تقریبا یو روایت کې 80 کسان بل روایت کې راځي دا دوکم 80 کسان په دې کې درې د حضرت نوح علیه السلام زامن دي سام دی حام دی او یافس دی او د الله شان ته وګوره چې څونه کشتۍ کې دي سره خلک ختلی دی د هغې نسل نشته بدري دا دنیا بیا چې ډکه شوې ده نه دا د نوح علیه السلام د دریو زامنو نه ډکه شوې ده چې حام دی او سام دی یافس دی دا درې کسان دي دې نه الله دا دنیا ډکه کړې او دا دي تفسیرونو بیا هغه قومونه هم ښودلي چې د کم کم زوی کم کم قومونه د هغه په بچو کې راغلي دا هم دې تفسیرونو ښودلي دي بیا او دا دنیا بیا د نوح علیه السلام نه ډکه شوې ده دی وجنه ابو البشر ثانی حضرت نوح علیه السلام ته وایي دویم آدم یو آدم اول دی او دا آدم ثانی دی ځکه چې دا سیلاب نه وروستو چې څونه دا دنیا آباده شوه همداره د بچو نه آباده شوې ده نو په دې وجه باندې او اصحاب السفینه وویله داسې نه ویل چې بس ملګري د کشتۍ نو هغه حیوانات چې دا څونه حیوانات دي نو هر حیواناتو نه یو یو جوړه حضرت نوح علیه السلام ځان څخه په دې کشتۍ کې خېږولې وه دې لپاره چې دا نسل یې ورک نه شي او د نسل د بقا د اشیاو دپاره نوح علیه السلام ته الله ویلي چې یو ښځه او یو یعنې جوړه ښځه وه ښځه او نارینه او زنانه نو دا اصحاب السفینه کې هغې ته هم اشاره ده هم کشتۍ والو او دا کشتۍ ساده شوه او دوی پکې سره د ملګرو نه وخاته 80 کسان یا دوکم 80 کسان دي دوی سره دا ټول ساز و سامان هم دی او دا تقریبا
شپږ میاشتو پورې دا دنیا د دې اوبو ډکه وه او دا د دې اوبو پر سر باندې ګرځېدله. او بیا قرآن وایي چې واستوت علی الجودي، برابر شوله او ودرېدله په جودي غر باندې. جودي یو غر دی د ارمنیې او د اذربایجان پر منځ کې یو غر دی، هغه غر ته جودي وایي. نو په هغې باندې دا کښتۍ ودرېدله. وجعلناها آیة للعالمین، او ګرځولې ده مونږه دې کښتۍ لره چې ضمیر سفینې ته راجع شي، یا وجعلناها ګرځولې ده مونږه هادي قصې د نوح لره او دارنګې وجعلناها ګرځولې مونږه د حادثې لره، ضمیر دریو شیو ته راجع شوی دی، حادثې لره آیة للعالمین، نښه او عبرت دپاره د مخلوقاتو. تاسو دې باندې لږ سوچ وکئ، الله رب العزت دغه ظالم قوم سره څه وکړه، هغې څنګه غر کړه، څنګه یې تباه کړه. نو دا په دغه غر باندې ودرېده او الله تعالی اسمان ته ویل اوبه بندې کا، او ځمکې ته یې وویلې چې خپلې اوبه راکاږه، او ځمکه اوچه شوه. او حضرت نوح علیه الصلاة والسلام د الله په حمد و ثنا سره دې ځمکې ته راکوشو. دغه داسې یو علامه وه چې ډېرې زمانې بلکې اوایلو د امت محمدي صلی الله علیه وسلم کې هم د دې مشاهده شوې ده، او د مخکې زمانو کې یو ځل په اخبار کې راغلي وو چې دغه غر دی باندې ژمي کې او په اوړي کې دواړو کې واورې پرتې. نو دا داسې یو جهاز والتلي وو، هغې د دې مشاهده هم کړې وه او د هغې نه یې دغه هم اخیستي وو چې د هغې هغه ډانچه چې کوم دی په هغه واورو کې اوس هم پرته ده، کومه ډانچه چې ده که نه هغه اوس هم د هغې په واورو کې پرته ده. نو دا نښه او عبرت دی، دا به دغسې الله تعالی ساتي د خلکو د عبرت دپاره چې خلک د دې نه عبرت حاصل. نوح علیه الصلاة والسلام د عمر په باره کې دوه روایته دي. نوح علیه الصلاة والسلام په دا کې دا هم راځي چې دله الله رب العزت 1000 کاله 50 تپاسه ټول عمر ورکړی دی، دا هم پکې شته دی. او دا روایت هم راغلي دي چې نوح علیه الصلاة والسلام له الله 1400 کاله علم ورکړی او عمر ورکړی، 1400 کاله. او د هغې دا دی چې د 150 کال په عمر کې ورته پیغمبري میلاو شوه. د طوفان نوح نه وروستو 150 کال نور وروستو پاتې شو، 300 کاله شو، او دغه 900 کاله دغه شو. بهرحال 14 سالو خلکو برابر کړی دی، او دا یو روایت هم شته چې د 1400 کاله پاتې شوی دی. او دا ولدنه تپوس شو چې یا اطول الانبیاء عمره، د ټولو پیغمبرانو د عمر په لحاظ سره دراز اوږده. کیف وجدت الدنیا، دا دنیا څنګه وموندله؟ نوح علیه السلام ورته وویل چې بیت له بابانی دخلت په خرج، بس ما دنیا داسې وموندله لکه یو کمره چې په هغه کمرې کې 2 ورونه وي، په یو ور ننوتم او په بل کې ووتم. هسې سوچ وکړئ چې په دنیا په عمر څوک نه مړېږي، ښه دنیا په عمر څوک نه مړېږي. نوح علیه السلام 1400 کاله عمر یې 1400 کاله. نبی علیه الصلاة والسلام چې کله وفات کېده، چې کله اسرائیل علیه السلام راغی ورته ملک الموت او یو سلام یې واچو، وویل چې زه الله را لېږلی یم. نو ما ته یې ویل چې دین روح راواله.
خدای هم راته ویلي دي چې د هغه اطاعت به هم کې چې هغه ورته څه وایي هغه هم مني. نو دا مال یې دا اجازت راکړی دی. ستاسو څنګه خوښه ده؟ نبي علیه السلام ورته ویل ته دا کار کې یعنې ما نه روح علي هغه ویل د الله حکم دی ما ته یې ویلي دي. نبی علیه السلام جبریل علیه السلام ته وکاته، جبریل هم حاضر دی چې څه وکړم. جبریل علیه السلام ورته ویل چې د الله پیغمبره الله ستا ملاقات ته ډېر زیات شوق دی چې ما ته راشي. نو بیا نبی علیه السلام دغه ته ملک الموت ویل چې بس خپل کار وکړه، زه الله رب العزت ته ځم. بس په دا طریقه باندې د دنیا دا عمر دی دا ډېر زیات دغه وي. لکه نوح علیه السلام د دونه اوږد عمر باوجود دا هم خبره کوي چې ما دنیا داسې وموندله لکه یو کمره ده او په هغې کې 2 ورونه دي او په یو ور سړی نه وځي خو بلکې نه وځي، بس دومره شوه. نو دنیا عمر داسې دی چې پرې باندې سړی نه مړېږي. دا موږ نن هسې ابتدا کوله شروع کولو نو ما چې بس لږ غوندې به تاسو ته ووایم چې لږ دې سبق سره مو ستاسو شوق او مینه را پیدا شي. نو په خیر مخکې به سبا نه بیا خیر نور ترجمه کوو. دعا وکړئ چې الله رب العزت موږ او تاسو په قرآن عظیم الشان کتاب باندې پوهې کړي. د سره سره الله موږ ته پرې باندې کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي. قرآني نظام د شریعت نظام الله په تمام جهان خاص کر پاکستان کې راولي. یله څوک کار کوي الله دې کامیاب کړي، څوک یې مخالفت کوي الله دې ورته هدایت کړي، هغه قسمت یې الله دې تباه کړي. دعا وکړئ چې الله رب العزت دنیا په مختلفو حصو کې په مسلمانانو باندې ظلم کېږي چې الله تعالی مسلمانانو لا امن ورکړي، مسلمانانو لا غلبه ورکړي، مسلمانان کامیاب کړي او د هغې مقابله کې چې کوم کفار دي که هغه امریکا ده او که برطانیه ده او که هغه فرانس دی او که هغه یهود دي او که هغه هندوان دي، الله دې ټول تس نس کړي، الله دې تباه او برباد کړي، الله دې د خپل قهر په څپېړه باندې وهي، الله دې تباه او برباد کړي او الله تعالی د مسلمانانو انتقام او بدل کې والي او الله رب العزت ته مسلمانانو حامي شي، ته محافظ شه. ای الله تعالی مسلمانانو ته ترقي ورکړه. نومي کفار الله ذلیل او خوار کړه، نومي منافقان الله ذلیل او خوار. الله زموږ د ټول نه راضي شي. خاتمه